په روایاتو کې د مساجدو متعلق چې کوم آداب دي د هغې بیان شروع. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي امر رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی کریم علیه السلام مبارک حکم کړو ببناء المساجد فی الدور، په مختلفو قبایلو کې نږدې جماعتونو جوړولو، وان تنظف وتطیب، او نبی کریم علیه السلام مبارک دا حکم هم کړو چې د دې مساجدو د دې د صفای خیال وساتلی شي او دا خوشبو یې کړی شي، د دې د خوشبو خیال وساتلی شي. نو د مساجدو په آدابو کې دا شامل دي چې د مسجد د صفای خیال بم ساتي او په دې کې با خوشبوئی کې چې دا مسجد معطری، دا خوشبوداري. د دې وجنه جناب نبی کریم علیه السلام مبارک منع کړی دا چې څوک داسې خوراک وکړي چې هغه د خولې نه بدبویږي، لکه پیاز خوړل یا اوږه خوړل یا داسې بل څیز چې د خولې نه بدبویږي. نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي مسجد ته بیا مه راځه، ځکه ستا د خولې د بدبویۍ د وجې چې څنګه انسانانو ته تکلیف دی، نو په دې مسجد کې چې دا د فرشتو ماحول دی، فرشتې هم حاضر دي، هغې ته هم تکلیف وي، نو دغه بدبویۍ د وجنا راتلل منع کړی شو. نو پته ولګېده چې د مسجد خوشبویه کول او د مسجد د معطر کېدلو اهتمام هم پکار دی. او نبی کریم علیه السلام مبارک د دې دوانو خبرو حکم کړی دی چې مسجد صفا ساتل او مسجد معطر ګرځول، خوشبوداره ګرځول، دا د مسجد په آدابو کې دي. د دې وجنا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دا روټینو چې کله عمر فاروق رضی الله عنه با منبر باندې تشریف فرما شو، ناغي مسجد ته تشریف راوړو او په ټول مسجد کې به خوشبوئی ولګوله او ټول مسجد به خوشبودار وګرځو. همدغه وجه وا چې عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما د بیت الله شریف تعمیر کله وکړو، نو بیا مشک راواغستل او دا غینه یو قسم خټه جوړ کړله او په ټول بیت الله شریف باندې هغه اومګو، هغه ټول دیوالونو ټول بیت الله شریف معطر وګرځو. همدغه وجه دا چې خلیل احمد سهارنپوری رحمت الله علیه بذل المجهود کې نقل کوي چې جناب نبی کریم علیه السلام مبارک په د مسجد د صفای او د خوشبویو کولو دون اهتمام کو چې په خپل به د کجوري سانګ راغسته و او مسجد به په صفا کو پر لپسې داغه چې کوم ریګ دی او داغه صفای ده، نو داغه به په خپل خیال ساته. نو د مسجد په آدابو کې دام دي چې دا مونږه معطر او خوشبودار وګرځو او په دې کې سونه بدبویې دي او سونه ګندګي دي، دا غي نه مسجد پاک کړی شي، دا د مسجد په آدابو کې دي.